غلام قادیانی شپږ اتیا دعوی کړي دي. کله وایي زه آدم علیه السلام یم، کله وایي زه حجر اسد یم، کله وایي زه کرشن اوتار یم، کله وایي زه نوح علیه السلام یم. خو دوو خبرو کې کلم د ده تضاد نه دی راغلی. د کلم دا نه دی ویلي چې جهاد فرض دی، او د کلم دا نه دی ویلي چې تاسو د انګریز مخالفت وکړئ. د انګریز وفاداری او د جهاد حرمت، دا دوه خبرې همیشه دپاره دی یو شانتي کړي دي. په نور خبرو کې د تضاد شته دی. خو چې کله پاکستان جوړ شو الحمدلله، نو زمونږ د بدقسمتۍ نه لومبنی وزیر قانون هندو راغی، د فوج مشر عیسائی راغی، او د ملک وزیر خارجه قادیانی راغی. خو موږ دا نور نه چیړل ځکه د زموږ مذهب سره څه کار نه لره. خو دا مردار قادیانی چې کوم نو د پاکستان سفارتخانې په بار ملکونو کې د قادیانیت د تبلیغ مراکز وګرځول. علما را پاسېدل او تحریک یې وچلو. نن چې څومره موږ ګورو او څنګه بعضې خلک د قادیانانو طرفداري کوي، څوک په یو شکل کې کوي، څوک په بل شکل کې کوي. داسې مه کوئ. ګورئ چا چې د ختم نبوت سره غداري کړې ده، یقینو کې بعضې وخت د هغه د لاش هم پته نه ده لګېدلی. سکندر مرزا چې د ختم نبوت په مجاهدین یې ګولۍ ورولې دي، ایوب خان ته بادشاهي واغشته، مالګاډي کې کېناو، کویټې ته یې بوتو، د هغې نه لندن ته راغی. لندن کې هلته مردار شو. د هغه ښځه شیعهګڼه وه ناهید چې هغه مردار شو. د هغه ځای نه ایران ته د هغه لاس یو د رضا شاه پهلوي دور و، هلته یې لاش وله دفن کو. چې د خمیني دور راغی، هغه هډوکي وله روغ کړو، په سمندر باندې وله لو کړو. جنرال اعظم زمونږ د ملک یو مشر تیر شوی دی چې د ختم نبوت په عاشقانو یې ګولۍ ورولې دي. نن هم د هغه لاش د مسلمانانو د مقبرې په ځای د عیسایانو په مقبره کې دی، او چې په ګرمۍ کې د غرمې سپي ستړي شي، هغه راشي او د هغه د قبر د پاسه هغه څملي او پراته عزتمند. داسې چا چې غدارۍ کړي دي او چا چې وفادارۍ کړي دي، الله پاک دنیا هم ځلولې ده او انشاءالله آخرت به. مسلمان په لاس کې به د شرابو ګیلاس وي، ابدان ته مجرم وي، خو ابدا نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي نه برداشت کوي. اختر شیرانی یو رومانټک پوئټو، هر وخت به په شرابو کې ډرنک و، دت به پروتو، په لاس کې د شرابو ګیلاس دی. یو کس ظالم راغی ورته وایي دا رستو باره کې څه وی؟ وی زما مکتب کې د داخله والی. افلاطون باره کې څه وی؟ وی زما مکتب کې د داخله والی. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک. وی د محمد رسول الله باره کې څه وی؟ په شرابو کې دت دی، هغه ګیلاس اخلي او هغه ظالم په دې تندي باندې ولي. وی موږ سره واحده وسیله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، هغه هم راله ته اوس متاثره کول غواړي. روزو کې یو ځای کې سباس راغی او په هغه مجلس کې یو جینۍ وه، هغه مخالف له الحمدلله کلک کلک جوابونه هغه جینۍ ورکړل. ولې؟ هغې زما په خیال زموږ د خطو کتابت ختم نبوت کورس کړی وي. عزتمند کله کله ګورې موږ خود ایجوکیټډ کوالیفاید تعلیم یافته خلک یو مجلس کې ناست یو او د خپو نه ځمکه وتښتي. نه، موږ په حق یو الحمدلله. د محمدي مسلمان نه غیر هر څوک په باطله دی، هر څوک کافر دی، که عیسائی دی او که یهودي دی، که قادیانی دی او که هغه بل مردار دی.